مالاکنډ کې په کھلونا نما اصلاح دفعه یو سل څلور څلوېښت لګېدلې ولې د اختر په میلو کې خلکو قانون مات کړی دی او ټوپکې تماچې پکې خرڅېږي کم چې ماشومان د قلم او کتاب نه بل اړخ ته بایي. تفصیل به د عمران زریاب په رپورټ کې ګورو. مالاکنډ ضلع کې د دفعه یو سل څلور څلوېښت باوجود د کھلونا نما اصلاحي خرید و فروخت دنده روانه ده چې پر انتظامیه سترګې پټې کړې دي او په دغه دنده کې ککړ خلکو د اختر د خوشحالو نه ناروا پیدا پورته کړي او په کولا او مټو ټوپکې تماچې خرڅوي کوم چې یو شمېر سوالونه راپورته کړي دي. بل اړخ ته د سیمې مشران وایي چې ټوپکې تماچې د نوي کول دښمن دی، باید چې چارواکي خپلې سترګې وغړوي. دا کمزوري خو بیا د قانون شور دا خو بیا نه د عوامو نه نه د بشره حکومت قانون یو شی نافذ کو او بیا هغه هغه تاسو نه کوي نو موږ څه تاسو پکار دی چې هغه د 144 لګولي چې هغه تاسو شي چې باید ته ما د 144 ته ولې راشي ګرځي په حکومت خپل لغله نو هغه له پکاري دا موږ نشو قابو کولای. دا حکومت له پکار دي ولې چې حکومت دا اعلان وکي خو لیکن بیا په هغه باندې عمل نه نو په دې باندې عمل کول پکاري کنه پکار پابندي پر ټوپکو تماچو پکار دي غوره خبر دی ماحول خرابایږي. ټوپکې تماچې یقینا چې د جنگي حالت نه د راوتي قام ماشومان یو ځل بیا د قلم او کتاب نه بل اړخ ته مایله کوي د کوم مخنیوي چې د ریاست مهم پرز دی. عمران زریاب، خبر نیوز، مالاکنډ.